بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 51 یو پنځوسم دوس بل تګوروس والعلم الثابت به يداهي العلم الثابت بالضرورة اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه ويريدو ذلك غرض د حضرت شارح علامه تفتازانی رحمت الله علیه د دې عبارتنا دفع د یو وهم نه دفع د څه شي ده یو وهم نه ګوره مخکې د دوه خبرې کړې تاسو ته ما ویلو یو دا و چې خبر د رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مفید د علم دی نه یو دویمه خبره دا و چې کم علم چې حاصل شي په خبر د رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دا علم استدلالی او نظری به په هغه دو خبرو پرون دوا دلایل ذکر شو کنه اوس په دغه دویمه خبره باندې واهم ته وهم پیدا شو هغه اعتراض وکړو نو ډیر هغه دغه اعتراض او دغه وهم دفع او جواب کوي حاصل د وهم د واهم او د متوهم دا دی چې صاحب ته تیر ورځ یو خبره کړې و چې هغه علم چې حاصل شي په خبر د رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم د علم استدلالی وی علم نظری وی چې کله علم حاصل به خبر رسول علم استدلالی او نظری شو محترمه نظر او استدلال کې کله کله احیانا غلطی او خطئی واقع کیږي سواقعي غلطی او خطئی واقع کیږي نو هر کله جدا سه شوا نبي خو علم چې حاصل دی د خبر د رسول صلی الله تعالی علیه وسلم نه هغه په معنی د ځوان کې شو په معنی د څه کې شو د ځوان کې شو ولې د ځوان کې شو ځکه چې ته د علم استدلالي خبره کې او د نظری کې دغه کې خود خطای او د غلطۍ امکان شته هغه کې غلطي راځي دا خو مرتبه معنی د ځوان کې شو د یقین کې خونش په خبره باندې پیږي کنه یا ټیک د ځا په معنی د یقین کې شو خو هغه یقین چې کم یقین د بدیهیات دی او یا د محسوسات دی چې په ذریعہ د حواسو کم یقین حاصلېږي یا د متواترات دی نو د هغه یقین نه کم یقین شو په خبره باندې پوه شولې لکه حاصل دا وهم سو تا دا خبره وکړه چې کم علم حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه هغه علم استدلالی او نظری وي هغه دوه خبرو کې په دې دویمه خبره ورته معترض اعتراض کوي چې تا ورته نظری او استدلالی ویلو نه دي کې خو غلطی مرضی خطای مرضی دا خو په معنی د ځوان کې شو یا په معنی د یقین کې شو خو هغه یقین نه دی کم چې د بدیهیات نه حاصلېږي دا یقین نه دون دی تحت دی کمتر دی ورسېدلی کم چې د حواسو په ذریعہ کم یقین سړی ته حاصلېږي دا غینم کم دی کم چې د متواترات نه حاصلېږي دا غینم کم دی نو تاسو څنګه ویل چې لکه دا مفید د څه دی د علم دی او بیا د علم استدلالی دی دا خبره ستټیک نه ده جواب دا ولا ورکا حاصل د جواب دادی چې کوم علم چې حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه زو سم په دی ولاړم چې د علم استدلالی دی علم نظری دی غیر ضروری دی په خبره باندې پیږي کنه خدا په یقین کې د سن نه دی چې ګینه د بدیهیات او غیره نه کم دی بلکې داغي مشابه دی د څه دی استدلالی دی نظری دی غیر ضروری دی خدا مشابه د چا دی وایا د ضروری دی د بدیهی دی په تیقن کې سمانه احتمال د نقیض نه لري په تیقن کې افاده د یقین د څه کوي چې احتمال د نقیض نه لري په خبره باندې پوه شولې کنه او دا غرنګ په ثبات کې مراواله
ثبات کې دا معنا چې په تشکیک د مشکک سره دا زیل کیږي نه، په تشکیک د چا سره د مشکک سره زیل کیږي نه. نو حاصل د خبرې دا چې علم حاصل به خبر رسول صلی الله علیه وسلم نه زمون مراد هغه علم دی چې په معنی د اعتقاد جازم ثابت غیر قابل للتشکیک یا غیر مزیل بتشکیک المشکک دغه ته زمونږ مراد دی. والعلم الثابت به هغه علم چې ثابت دی به په دې خبر ای به خبر رسول مرجع ده ضمیر سکاله کا متعینه کا، یعنی هغه علم چې ثابت دی به خبر رسول صلی الله علیه وسلم یداهی ای یشابه دا مشابه دی سره العلم الثابت بالضروره دا علم سره چې هغه ثابت بالبداهت. ما درته سوې هغه علم چې حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه مشابه د کوم علم دی؟ دا هغه علم چې هغه حاصلي ثابت بالبداهت دغه مشابه دی پس کې په تيقن او په ثبات کې احتمال د نقیض نه لري او په تشکیک د مشکک سره سکیږي ځل کېږي. اکل محسوسات ابل بداهت ولا مثال لکه محسوسات راواله چې په ذریعه د حواسو کوم یقین حاصل شي نو دغه علم حاصل به خبر رسول لغي مشابه دی. والبدیهیات یا چې بداهت سره کوم علم او یقین حاصل شي دغه سره مشابه دی. والمتواترات یا چې تواتر سره کوم یقین حاصل شي دغه سره مشابه دی. متواترات سره خو پس کې پته یقین کې فی التيقن تيقن سمانا اي عدم احتمال النقيض چې څنګه الته احتمال د نقیض نشته لکه ځوان کې چوي نو داسې دلتم نشته داس نه چې مرتبه د ځوان کې وتمو آیا بلکې دا د دغه اشیاء سره چې هغه څه دي علم ثابت بالضروره لکه محسوسات بدیهیات متواترات نو په تيقن کې دغه سره دغه علم چې حاصل شي د خبر د رسولنا پدې کې د دې سره سره مشابه دي او ثبات او په ثبات کې ورسره مشابه دي. عدم احتمال زوالی یعنی په عدم په نشټوالي د احتمال لرلو د زوال احتمال نه لري په تشکیک د مشکک په دې کې ورسره سره مشابه دي. نو څه شی شو بیا کوم علم شو؟ نو فهو علم دغه علم چې ثابتي به خبر رسول دا یو علم دی په معنی د اعتقاد مطابق د واقع جازم ثابت دغه علم شو. ولکه تاسو پوښوي کنه دغه تنه مراد شو. والا وکدغه سنشي والا سمانا یعنی لانه لو لم يكن اعتقادا کچرته اعتقاد نشي مونږ ورته اعتقاد ویلو چې علم په معنی د اعتقاد دی که اعتقاد نشي نو ځوان بش او که احتمال د نقیض ولري نو جهل مرکب بش او که په تشکیک د مشکک سره داس شي زایل کیږي بیا خو تقلید تی نه جوړیږي. او دا وایا ظاهر دا ده چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه ځوان دی نه جهل مرکب دی او نه تقلید دی نو پته لګي چې دا اعتقاد شو مطابق للواقع شو وایا او جازم شو او ثابت شو. والا او که اعتقاد نشي لکان جهلا جهل مرکب بشي ځکه چې هغه وایا جهل مرکب تعریف موږ څنګه کړو مخکې تاسو یاد دی کنه تقلید هم څو اقسام ویلو کم ځوانو جهل مرکب تقلید د تصدیق اقسام وکنه او یقین د تصدیق هم د څلور اقسام ویلو کنه موږ څه ویلو چې دا تصدیق بزی دا بخالینی وجه د حصر وسوک وي تاسو وایا عمده څه وای وجه د حصر مو وای عمده څه وای ما چرته به کوم ترتیب ویلو هغه څه د چایت دی. علم په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه دي. څنګه ویلو؟ بدیهی دي او نظری دي. بیا نظری په څو قسمه؟ تصور او تصدیق. ها
تصدیق په سلور قسمونو دا سلور قسمونه بیان کې ځوان دی ځوان کم تصدیق ته وی چې احتمال د سی پکې د ناقص پکې وی خدا خو ځوان ته لاړ جهل مرکب څه ته وی आगे दौड़ पीछे छोड़ मूला से जहल मुरकब څه ته وي او بیا تقلید څه ته وي نه و تقلید تعریف ته په دې شل کسانو کې تاسو ته لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وإلا کدغه سنشي که اعتقاد مطابق جازم ثابت نشي یا به جهل مرکب شي یا با ځوان شي یا با تقلید شي او ظاهر دا چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه جهل دی نه ځوان دی نه تقلید دی پته ولګي دا چې دا کم علم حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا په معنی د اعتقاد مطابق جازم ثابت سره شي نو مرم ذهن واغسته دم کافی ده فإن قيل غرض د شارح رحمت الله علیه د دې عبارت نه نقل د اعتراض دی په دغه کلام مذکور دا کم کلام چې مونږ کو کنه کم کلام مونږ کو چې کم علم حاصل شي د خبر د رسول صلی الله تعالی علیه وسلم نه دا په معنی د اعتقاد جازم مطابق ثابت سره دی نه ځوان دی نه جهل مرکب دی نه تقلید دی په دې کلام په دې باندې یو اعتراض کیږي لګا واردېږي او حاصل د اعتراض دی چې تا دا خبرو کا چې علم حاصل به خبر رسول دا په معنی د اعتقاد جازم مطابق ثابت سره دی اعتقاد جازم مطابق ثابت دا خو حاصلېږي په خبر متواتر نو دا خو د خبر صادق یو قسم شو صرف چې خبر متواتر دی دا کم تقسیم چې مصنف سیب کړي دی چې د اول اسباب د علم درې ذکر کو حواس بیا خبر صادق بیا عقل او بیا خبر صادق کې د تقسیم شروع کو خبر متواتر ته او خبر د رسول صلی الله علیه وسلم ته دلته مقسم خبر صادق دی او اقسام چې کوم دین یو خبري متواتر دی بل خبر رسول له او اقسام د مقسم واحد د خپل درمیان کې قسیمین متباینین وي نسوي قسیمین متباینین وي د دې سره اجتماع ناروا وي او دلته د تا چې کوم تعریف کو چې هغه علم چې حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا په معنی د اعتقاد جازم مطابق ثابت سره دی نو دا خو حاصلېږي د متواتر نه نو دلته خو تباین را نه د خبر رسول او د خبر متواتر په درمیان کې دا خو قسیمین نشو دا خو د خبر صادق بس یو قسم وګرځیدو چې خبر متواتر دی ځکه دغه شی د خبر متواتر نه حاصلېږي دغه مفاد چې دا افاده د سکی چې د سي علم حاصل شي چې هغه په معنی د اعتقادي مطابق جازم ثابت سره دا مفاد او دا خصوصیت په خبر متواتر کې دی او تاسو د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا مفاد وګرځول دا د دغه فائدہ وګرځول حالانکه خبر د رسول دا قسم دی د خبر متواتر دا دواړه خپل کې قسیمین دي د یو تقسیم اقسام د خپل کې سوي قسیمین او دا غوتا یو ګرځول په اعتراض باندې پوښوي په دې کلام مذکور باندې اعتراض واردېږي د فنقیل سره شارح داغه نقل کوي حاصل دو چې دا کومه خبره توکا چې علم چې حاصل شي د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه هغه په معنی د اعتقاد مطابق جازم ثابت سره دی نو دا خصوصیت خود خبر متواتر دی کنه نو چې د خبر متواتر شو تا د خبر د رسول ذکر کو نو دا خپل کې قسیمین پاتې نشو دا خو یو قسم شو نو کوم تقسیم چې د خبره صادق کړي د قسمینو ته چې دا دوه قسمه دی یو خبر رسول له یو خبري وایا متواتر دی دا تقسیم دا باطل شو ولکه په اعتراض باندې پوښ ویو داغي جواب زدک جواب دا دی چې ګوره دې کې بحث چې زمون کوم روان دی کنه نو بحث زمون په هغه خبر مشهور معلوم کې دی چې داغه خبر رسول کې دل معلوم وي مشهور وي
بحث زمون په مطلق خبر رسول کې نه دی، زمون بحث په کوم خبر رسول کې دی چې داغه خبر رسول کې دل سوي دا معلوم وي چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خبر دی په یقین سره معلومي، بالکل شک شوبه بګینی. نو داغه مفاد دغه علم دی چې هغه راضي په معنی د څه د اعتقاد مطابق جازم ثابت په دغه سر راضي. بیا عام ده کله دغه خبر رسول کې دل تواتر سره منقولي یا براه راست چا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زبان شریف نوریدلی هغه بیا عامل یا منامن ته تمام معلوم شوی چې دا د نبی له سلام حدیث دی، یا الهام سره لکه بعضی اولیاء غي ته الهام سره معلومیږي چې دا د نبی له سلام حدیث دی، هغه جرح او تعدیل تم نه ګوري. په خبره باندې پوښولې کنه حتی چې بعضی حضراتو د حدیث هغه اسلوب فصاحت او بلاغت ته کتلې دي او هغه نه پوښوي دي چې د سی اسلوب د فصاحت او د بلاغت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل څه استعمالولې نشي. کله دغه اسلوب فصاحت او بلاغت نه اندازه لګولي چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، نو چې د کم حدیث د کم خبر د رسول الله مبارک خبر کې دل دا معلوم وي په یقین سره، نو چې په دغه طریقو سره ثابت وي چې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، نو دغه مفید د څه دی لکوایا د علم دی د یقین دی او دغه په معنی د څه دی د اعتقاد جازم مطابق او ثابت سره دی. په اعتراض او جواب باندې پوه شوي. فین قیل کویلی شي چې هاذا دا کوم خبره چې توکا چې خبر حاصل علم حاصل د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم نه په معنی د اعتقاد مطابق جازم ثابت سره دی، انما یکون دا خو متواتر کی راځي فقط. نو فیرجو دا غرور رجعو شو قسم اول ته چې متواتر دی، نو قسمونه دو نو تاویل دو دي ادا غتا دواړه یو کو دا غو قسمین دا غو یو کېدل نه، نو دا دي څوک. نو قلنا سره جواب ورکړي چې تا خدای پاکو بها الکلام کلام زمون چې کوم روان دي نغفی ما علما دا په هغه خبر کې دي چې معلومه کړی شي چې انه خبر رسول، داغي خبر رسول کې دل معلوم وي مشهور وي، خو هغه خبر رسول کې دل طرق ادر تمام بیان کړي که په تواتر سره که خپل په خپل تیوري دي که په خوب سره که په الهام سره کاغه اسلوب د فصاحت او بلاغت نه اندازه لګولي، خو چې داغي خبر رسول کې دل معلوم وي نو دغه چې کوم دی مفید د علم او د یقین دی. موږ دغه یادو. قلنا جواب دا چې کلام پاغه خبر کې دی علماء چې معلوم کړي شي چې دا خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دغه طریقې سری بیان سمیه من فيه کده خلی مبارک نه تیوري دي او تواتر عنه ذلك الخبر یا په تواتر سره تن منقول شي او بغیر ذلك ناکت وي لکه الهام او سما فی المنام او درېمه طریقه درته مو ویله چې د اسلوب د فصاحت او د بلاغت نه اندازې لګولې وي، نو زمون خبره په دغه سي خبر د رسول صلی الله علیه وسلم کې ده. هر خبر منسوب له رسول کې نه ده بلکې په دغه سي خبر کې ده چې داغي خبر کې دل چې دا د نبی له سلام خبر دی داغه کلام دی دا معلومه او په دغه طریقو سره معلومه نبی داغي مفاد علم دی او یقین دی. و اما خبر الواحد غرض د شارح د دې عبارتنا جواب دی او دخل مقدر دی، جواب دی او دخل مقدر دی او پټ مقدر اعتراض جواب دی. حاصل د اعتراض دا دی چې خبر واحد چې د تواتر شرایط پکې نه وي نه کوم خبر د رسول صلی الله علیه وسلم خبر واحد چې د تواتر شرایط پکې نه وي دومره ډیر کسانو دا غیر روایت نی کړي چې عقل داغي تواتر اجتماع محال غني په کذب باندې او بیا په هر زمانه کې هم د سره چلیدلی دغه شرایط په گنوي بلکې خبر واحدی دا هم خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دی او تاویل چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا مفید د علم او د یقین دی، حالانکه خبر واحد خو مفید د علم او د یقین نه دی بلکې خو مفید د ځوان دی. نو د مصنف دا قول بسنګ صحیح شي چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا مفید د علم دی مفید د یقین دی، ولدا خبر واحد د چا خبر دی دا د نبی رسول الله خبر نه دی سره خود متواتر شرایط پکې نشته دی او استاد وینا مطابق پکار دی چې دا مفید د علم او د یقین وي، حالانکه خبر واحد مفید د علم او د یقین نه دی بلکې مفید د ځوان دی. په اعتراض باندې پوښوي
اعتراض مسنګو کو چې تا خدا خبرو کا چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا مفید د علم او د یقین دی نبی هغه خبر واحد هم پکار دی چې مفید د علم او د یقین وي حالانکه هغه مفید د ځوان دی د مفید د یقین نه دی او خبر رسول دی او صرف دومره خبره ده چې شرایط د متواتر پکې نشته هغه ورکی مفقود دي کنه ولکه تاسو پوښی حاصل د جواب د بهر نه ووري چې خبر واحد مفید د علم او د یقین نه دی مفید د ځوان دی دا ولی ځکه چې داغي په خبر رسول کې دوه کې شبهه ده داغي په خبر رسول کې دوه کې شبهه ده د شبهې د وجه هغه مفید د ځوان شو د یقین نشو او چې مونږ وایو چې خبر د رسول مفید د علم او د یقین دی نو تا ته موږ سر ستړی کو چالت معلومه ده داغي په خبر رسول کې دوه کې شبهه نوي یا ته خله په خله اوریدلی یا ته په تواتر را نقلی یا خوب کې ورته نبی له سلام ویل چې دا زما حدیث ته انکار ته ونه کی یا الهام ورته شوی القا د خیر ورته من الله شوی چې دا حدیث ته انکار ته ونه کی بلکې تانوی سے خودمر لیکلی او کتاب کې زماده نظر ترشیو چې اولیاء په خپل وجدان سره صحت او ضعف د حدیث معلومول شي هغه د باطن کې د یو کیفیت لري چې هغه حدیث تو ګوري د جرح او د تعدیل کتب کتلم نه هغه ته پته لګي چې دا حدیث د کمه پای حدیث دی او هغه ودا مطلب نه دی سبا یو مبتدی طالب یو کو جاخیل ګلبدین محمدین امراپازي او غم داوی شروع کې چې دا زما وجدان دا وي او دا کشف سره معلومیږي او دا ماده موضوعي حدیث ته بیا د ځان نه بک کسی بغتی شروع موږ د شریعت تابع یو ها زین شریف هم بیکار کوي غنه کوي فین قیلا کویلی شي د معترض د جانب نه چې هاذا د همغوي کنه یا د غبله واما خبر الواحد او هر چې خبر واحد شریف دی فانه لما يفيد العلم لم يفيد العلم د مفید د علم او د یقین نه دی ولی نه دی لعروض الشبهه ځکه الت شبهه عارضه شوې ده فی کونی خبر الرسول پکې دوه د دې کې چې دا خبر د رسول دی کنه دی نو الت ځکه هغه مفید د علم او د یقین نه دی پوښل کنه کاغه کې دا شبهه نه وي نبی هغه هم مفید ده سوي د علم او د یقین مو پښتو باندې پوښي او بغیر ذا حدث فین قیل دک زینه وبیا ان شاء الله او غدریم سبب د علم چې کوم عقل له و اما العقل غیته برسو نو بس اصل کې